کارم بالکل ولاړ دی په ځای باندې که نه هېڅ چنده را سره پاتې نه دی او دا ټول تاسې ویلي چې کړکۍ ضرورت دی یا الله زموږ د مال او د بچیانو نه پروردګاره خدایه ته د خپل د دین خدمت کار واخلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دی. قدرمندو جمرو شاکت سلیم چوک ته راغلی یم. مولانا صاحب را د کالو کوی بچې دلته جومات جوړېږي راشه. زما کیمره کولو شوه دغه جومات دپاره. مولانا صاحب له به زه هم خبرې به ورسره هم کوم خو یاره دا 2 ورځې ژوند دی د دنیا نه به ځو 2 ورځې ژوند دی د دنیا نه به ځو. مونږ وایو چې یاره زمونږ ګټه څه ده چې جومات سره مرسته او تعاون وکړو د جومات سره ودرېږو. قدرمندو جومات جوړېږي او د الله رضا لپاره دغه ویډیو چې څومره شیر کولی شي شیر یې کوي. ما چرې هم نه دي ویلي چې زما ویډیو شیر کړي خو نن یې درته وایم چې ویډیو شیر کوي. جومات جوړېږي د الله رضا لپاره ورسره مرسته او تعاون وکړئ. چې کم کانټیکټ نمبر دی دا مولانا صاحب نمبر دی دغه نمبر سره رابطه وساتئ. زما اواز اوچتول دي او نور مرسته او تعاون کول ستاسو کار دی. قدرمندو مولانا صاحب دراغمه مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر مننه مولانا صاحب خوشحاله اوسئ. تاسو څنګه مولانا صاحب؟ شکر د خدای په کرم دی. مولانا صاحب لږ لیټ شوم هغې تاسې سایه قبول او منظوره کړي چې تاسې د دین دپاره ډېر کوشش کوئ. دا دین زموږ اجتماعي کار دی اجتماعي غم دی او د اجتماعي ټول مسلمانانو ته پکې وظیفه اخیستل پکار دي. مولانا صاحب دا راته ووایي جومات څومره وخت نه م رانیولی دی څومره کار هم پرې وکړو؟ دا تقریبا 3 کاله کې چې موږ رانیولی دی خو زموږ سره وسایل ډېر کم دي پیسې ډېرې کمې دي که نه تقریبا 1 کروڑ هم پرې لګولي دغه وړاندې که نه او نور را سره پیسې خلاصې دي کار هم بالکل ولاړ دی په ځای باندې که نه هېڅ چنده را سره پاتې نه دی او دا ټول تاسې ویلي چې کړکۍ ضرورت دی لاندې مربل ضرورت دی پاس موږ 3 چاته جوړو پاس چتونه ضرورت دی پکې که نه ځکه دا خلکو کلي کور کې بل داسې جامع جومات نشته دی که نه دا حاجي صاحب د شپه ګورونه دي دغو یوه لویه صدقه کړې ده که نه خپل خاص ځای وقف کړی ده که نه چې د مسلمانانو دین نشر و اشاعت دپاره او مسلمانانو حاجي صاحب وقف کړی حاجي سلیم صاحب وقف کړی دا ټول صاحب ښه سعد سلیم صاحب الله دې خوشحاله ساته چې تاسو دومره ښه سوچ وکړو د بچو دپاره مستقبل دپاره. مولانا صاحب دا راته ووایه اوس دلته څه څه کمی دی؟ دلته که نه فلحال زموږ لاندې مربل کمی دی دا کړکۍ هم کمی دی که نه او د اودسونو ځایو کې مالته هم ټول هر څه کمبود دی که نه دیوالونه ته پاتې هغه کمبود دی او پاس چت باندې کار شروع کړو هغه هم کمبود دی که نه نو موږ سره وسایل بیخي نشته دا کم دي که نه. صاحب جومات کې 1 روپۍ ورکول څومره ثواب؟ 1 روپۍ ورکول جومات کې که نه په 1 کروڑ حسابېږي 1 کروڑ باندې که نه او ځکه دا آیات د خدای پاک وایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر که نه خدای پاک جومات به هغه څوک جوړوي چې هغه په خدای باندې ایمان یقین وي که نه او پر د آخرت باندې ځکه دنیا فاني وي قیامت باقي او دا صدقه جاریه ده ابدالابد پورې به دته هغه خپل پینډ او ثوابونه میلاویږي که نه نو هر څه په عمل ختمیږي جومات او د مدرسې عمل کول چې څومره دکې درس تدریس د خدای دین نه شاشات کېږي دته خدای پاک مخامله برخه ورکوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي پیغمبر سلام فرمایي که من بنا مسجد الله بنا الله البیت فی المسجد فی الجنت که نه پیغمبر سلام وایي من بنا مسجدا لله هر هغه چا چې جومات خاص د الله دپاره جوړ کړ او د نشر و اشاعت د دین دپاره ځکه د دین بقا په جومات باندې درس تدریس باندې دی که نه د مذهب بقا په دې باندې که نه بنا الله بیتا فی الجنت خدای پاک به دته داسې کمره او داسې کولویه یو بنګلي محلونه په جنت کې جوړ کړي چې هغه به انتها په حسن باندې ختموي نن لویه باغه ګټه نور کومه دا په دنیا کې کېږي دنیا چې دی که نه په عمل سي دنیا مزر الاخره دی که نه دا د نن وخت دی موقع د مال دی بچیان دي خدای موقع درکړي که نه اوس به د مال یې هر څه ته بنې بیا د موقع نشته دی نشته دی که نه ښایسته او سره ټول خلک لار کړي صدقه جاریه هم دغه وخت دی هغه څوک چې ځیرک او هوښیار وي نو هغه دې موقع نه استفاده کوي خدمت کوي. مولانا صاحب چې وګورو واړه ماشومان ښایسته ماشومان دا هم تاسو لړایي سبق ټول راغلي دا نه زموږ له چوټي درځه که نه هغه خپله قاري صاحب چې هغه خورایه مړ دی که نه هغه چوټي کړې ده که نه نو مطلب دا نو دغه حالات د زموږ تاسو هغه عیان دی انشاءالله کې خو مسلمان ټول مسلمان هم درخواست ده که نه او دا هم هیله چې موږ سره په دې عام اشتراکي دیني معامله کې موږ سره معاونت وکړو. موبایل نمبر یاد دی؟ نه ماته یاد نه ده خو درو به خو بیا داسې ښه صحیح ده چې قدرمندو چې کوم دغه سکرین باندې نمبر چلیږي دا د دې جومات مشرانو نمبر یي تاسو ډایرکټ په ډایرکټ دغه جومات سره مرسته او تعاون وکړئ بچو سره هم خبر کوم. مولانا صاحب یو جهان مننه قدرمندو څه وایي سبارکې بچي اولکی تاسو نوم دی؟ بسمه وایي قربان شم بسمه اول سبارکې جومات جوړ شي
دعاګانې خو به کې که نه ولې راشه بچې دا یو بل بچې دا راته هوښیار ښکاري ستاسو نوم دی زما نوم زکریا دی زکریا ماشاءالله ماشاءالله زکریا څه مې سپاره کې په حفظ باندې تبارک الله ذکر ماشاءالله ماشاءالله قدرمندو د جمعه سره ودرېږي مرستو تعاونو کې سبا به دا بچې علما صاحبان شي سبا به دا بچې قاري صاحب شي سبا به دا بچې د مستقبل لپاره یو ښه بچې جوړ شي دا بچې به موږ د دعا کوو دا بچې به تاسو ته دعا کوي قدرمندو دا بچې داسې پرې نه دی ځکه چې دا بچې موږ داسې پرېښو نو تاسو له ښه پته ده د دې حالت د دې ژوند د دې زندګي بیا په بله کېږي قدرمندو مولانا صاحب هم ډېره ښه خبرې وکړي داسې خلکو سره ودرېږي او خاص تر دې جومات سره ودرېږي چې مرسته او تعاون وشي دغسې ده که نه بچې مرسته او تعاون وشي جومات جوړ شي دعاګانې خو به کې که نه څنګه دعا به کې بچې ټولم ته څوک مرسته او تعاون وکړي هغوی د زړه ارمان پوره شه د چا بچي نه الله دې ورله بچي ورکړي مولانا صاحب دعا وکړئ دغه خلکو ته یا رب العالمین خدای ټول مسلمان اتفاق اتحاد ورکړي رب العالمین خدای هر مسلمان سره هر مسلمان متقي کې دینداره کې پروردګاره د خپل پیشي د خپل قیامت غم درد پیدا کړي ورسره یا الله زمونږ د مال او د بچیانو نه پروردګاره خدای ته د خپل د دین خدمت کار واخلي رب العالمین هر څوک چې په هر جامه کې وي یا الله مسلمان د دین خدمت کوي یا الله د دین نشر اشاعت کوي د دین حاکمیت ته کار کوي پروردګاره خدای ته بلا نهایت بلا عوضه انداز خدای باغ ورکړي ورته دا برخې ورکړي ثوابونه ورکړي یا الله زموږ دا جماعت ډېر د هر څه نه پاتې ده رب العالمین چې هر مسلمان موږ سره هر رقم کومک کوي موږ به همیشه چې موږ ژوندي یو څوک چې دا جماعت په دعا کې به یادو یا الله داسې بلا اندازه پروردګاره بلا نهایت یا الله چې څومره ستا په علم کې ستا په قدرت کې خدای دومره بدلې ورکړي رب العالمین خدای ته ډېر ښاد او آباد کړي خدای دا جماعت ټول جماعتونه د مسلمانانو په طاعت او بندګي باندې اول آباد کړي په عمارت ثانیه آباد کړي خدای زموږ ټولې ساعت ته قبول کړي خدای موږ ټول مؤمنان متقیان کې یا الله موږ مقربین جوړ کړي خدای موږ ته جنت فیصله الله په نصیب کړي خدای ټول چې مسلمانان دي خدای هغو ته فتح او نصرت ورکړي خدای کفار یا الله په خپل قهر باندې موږ نه دفع کړي خدای ټول اسلامي ملکو کې صحیح اسلام یا الله صحیح شریعت محمدي راولي خدای ټول د دنیا او قیامت سعادتونه خوشحالي په نصیب کړي خدای اخرت لا اله الا الله محمد رسول مولانا صاحب دعا هم وکړه ستاسو دپاره قدرمندو ودرېږي دغه جومات سره کمې کانټیکټ نمبر دي په دې نمبر رابطه وساتئ چې دا جومات جوړ شي راکړي اجازت خپل کمرمین وسیم جان سره چرچته په الله سپارم الله هم لره والسلام